نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعینو، دا جمی موسم دی او عموما کله چې انسان د ورځې ستړی شي او بیا په بسترې لراشي نو خوب دومره غالبي او د یخنۍ د وجې نه د شپې پاسېدل او بیا خاص طور پر د سحر مانځله پاسېدل نو لږه مشکل دی، ځکه چې نفس او شیطان د هر انسان پسې لګېدلی دی او د شیطان کوشش دا دی چې دا انسان زمانه جنت ته لاړ نشي. نو د دې وجې نه اول خدا پکار دی چې هر مسلمان تهجد لپاسي، یو 2 رکعاته منځ وکړي، 4 رکعاته وکړي، الله تعالی نه دعا وغواړي، تلاوت وکړي. بهر حال چونکې ټول داسې نشي کولی، نو د سحر د مانځه لپاره خو کم از کم چې هر سړی په جومات کې مسجد کې هر سړی حاضر. وس یو سړی داسې دی چې د دې جمعې په شپو کې د بیا هم مسجد ته نشي حاضرېدی او د سحر مونځ نشي کولی، یقینا چې په خپل ایمان باندې یریدل پکار دي، د خپل ایمان د خپل روح فکر کول پکار دي چې څه وجه ده چې مال الله توفیق نه راکړي چې زه مانځه ته نشم پاسېدلی. نو د دې لپاره یو مجرب نسخه ده، چونکې هر انسان دا غواړي چې زه مانځه ته پاسېدی او ماموز کولی، لیکن د سستۍ د وجې نه او د شیطان د وجې نه، ځکه چې وایي کله سحر د انسان پاسي نو دا شیطان په دا بستره ښه مضبوطه کړي چې سمله. نو د دې وجې نه یو مجربه نسخه ده او هغه دا ده چې کله سحر یو سړی را پاسېدل غواړي نو په دغه ټیم کې د دې دا وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او لا حول ولا قوة الا بالله. نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې څنګه ته ووایي نو دا شیطان د خپل پنجي سستی او چې ته لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم نو دا شیطان ستانه وتښتي. دا 2 کلمات داسې دي چې دا په شیطان باندې ډېر زیات قوي دي او غالب دي. شیطان چې کله هم دا الفاظ واوري نو دې لاره بدلی تختې منډې وي، او چونکې د الله طرفه حکم دی چې تاسو کله شیطان نه پناه غواړئ نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا لولئ. نو دا مجربه نسخه ده، کله هم چې انسان را پاسېدل غواړي او شیطان یې منع کوي، نفس یې منع کوي، نو فورا دا 2 کلمات ویل پکار دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. او لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، لا حول عن المعصیة ولا قوة على الطاعة الا بالله، یعنی دا گناه نه بچ کېدل د الله په توفیق کې او د نیکۍ باندې راتلل د الله په توفیق باندې کې. نو ان شاء الله دې تجربه مونږ په خپل باندې کړی دا او ملګری هم کې او اکثر څوک تاسو کوي نو موږ دا وایو ان شاء الله تاسو هم تجربه وکړئ او مزید نور ملګرو ته هم وایي ان شاء الله او ډیره فائدہ براته کیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.